او بنا به پچا باندې کی یقین مانیو کی دا به ورست ریشي چې یقین عقل ګوردا یقین دی وایا وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا خالد بن عبد الله عن زيد بن اسلم قال من يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليلقي شك وليقي على اليمين اذا شك کله شک احدکم شک کی او ساسونه په ماند کی فليلقي الشك شک دی وګور دی لري دی کی ولی یبنا علی الیقین بنا د په یقین باندې کی یقین د عقل نه یو سړی تردد ته شک څه ته وای تردد به غیر د رجحان نه نو دا سړی چې سره د ګمان نه بنا د په باندې وکی چې غالب کوم ګمان وی په غی باندې بنا وکی امام شافعی رحمه الله هغه وای نا که یو سړی دې پته نه لګي 3 رکعاته میکړي که سلور میکړي او ای په غالب بنا باندې بځون باندې و بنا نه کیا فلیطرح شکان شک دی اوردی فلیلقي شکاو دی اوردی بنا دی په یقین باندې وکي هغه دې ته یقینا معلومه وا چې 3 رکعات دي 3 رکعات یقیني دي په دې باندې دي عمل وکي نو دا وای کله چې یقین د تمام راغې 2 سجدي دی وکي چې مون تام شو فین کان صلات تامتن کچته دا مون دي تام کانت کیږي د رکعت دا یو رکعت کړه دا نافلتن وسجدتان دا 2 سجدي چې کوم دي دام نفل شو وان كانت كذا ركعات دي کړي ناقص وي كانت ركعت دا تام شو لصلاته وكان سجدتان دا دواله سجدي مرغمته شیطان دا سبب د غصه او د ذلت د شیطان د پاره شوي ځکه شیطان په سجدي باندې خپکی شیطان په نیک عمل باندې خپکی شیطان په نیک کار باندې خپکیږي ځکه چې ته عبادت کې منځ کې او توجه خضوع دی ورته نوي جوارح او اندامونه باندې زړه کې هغه کې ته چې دنه مانده طرف توجه نه ویني شیطان ډیر خوشاليږي چې راډیر ښه کار مې وګوره سړی ته مې وسوسه سکړه هغه وګورځو چې آرام ناشته سبق کې آرام ناشته شیطان خپي پیدا سب بیکاره سړی باندې واوختل وګوره په غل آرام نه سبق ته وګ نیولې زه خو تباہ برباد شم چې کله خبري شروع کی نو شیطان وای وا وا د نر بچیا وا وا د نر بچي شاباسي کوا خبري کوا نو شیطان سخت خوشالي ځکه هر بیکاره کار ته شیطان خوشاليږي او هر نیک کار ته شیطان زکیږي خپکیږي چې سو خبري نه کوي نو هغه وا وا نر بچیا د رحمان او چې سو خبرې کوي وا د نر بچي د شیطان نو ځکه شیطان خوشاليږي ور او مونږ ته حکم دار چې شیطان دشمن آدم علی السلام سره دشمنی کړي چې یو سړی دشمنی د چا کړي وروري ورته وجلي پلاري وجلي او پنه حق وجلي او دې سړی وسم کیږي طاقتم کیږي او دغه سړی ولګيږي دا غي انتقام بدل نه هلي پښتو کې ورته سوي بی غیرت ورتوي کدل ورتوي کدوس ورتوي چې دا وګوره پلار په نه حق مرکړي ورته ورور په نه حق مرکړي وسم کیږي او دا خپل ورور انتقام بدل دا نشي اغستل نو شیطان زمنګ د نک ادم علی السلام سره دښمنی کړي او حکم دا د قران کریم فتخذوه عدوا شیطان په دښمنی ونیسا سونیسا شیطان سره دښمنی وکا او زمونږ وسو طاقت کیږي دښمنی نه کوو موږ د سوي دله ویلې کی خو معلومیږي څو چې خبرې کې اساس شي دیغه نتیجه راوته صغرا کبرا شو بیا نتیجه شو ځکه شیطان خو دا هغه سره دښمنی څه شي دښمنی دار چې وګونی سي سبق کې ناس خبرې باندې کې وګونی سي عبادت کې توجه وکړي عبادت ته دا نور کارونه دي حسد دی او کبو دی او کینار صدا ټول سيزونه پرېګ دا شیطان سره دښمنی ده شیطان سره دښمنی ده نه چې کوتک راواهله یا تمانچ راواهله یو سوډه د تینه تیر دا نه ده
که حج عمرې ته لاړې الله دې موږ ټولو ته بار بار نصیب کړي بیا د دښمني داره چې وکاڼي واړه واړه راوهله او دله چې دی نو په دې حج کې په دې سر باندې هلته وله دغه دښمني ورسره ده اگر که په سترګې نه ویني نو خبر هم دا کوله چې دلته دا د شیطان دپاره ذلت شو اعازت شو شیطان په دې غصه کېږي خفه کېږي وایه اشبع معنا اتم مدا اتم دی وایا مرغمتين لانهما سبب د ذلت او هوان د شیطان شو وایا او اروان ما څومره مونږ کړي دي 3 رکعات مونږ میکړي کسلور مرکات مونږ میکړي دي فليصلي رکعاتا نو مونږ یو رکعات کې سمانا فليجعل ثلاثه د مونږ 3 رکعات وګرځي نو غیر بعد یو رکعات دیو کې اتماما للاربع على اليقين چې سلور رکعاتونه په یقین باندې تام شي 3 رکعاتونه په یقین 3 رکعات یقیني دي یو رکعات دی بلو کې چې مونږ په یقین باندې تام شي او کته وی دلته دی روایت نه خدا معلومیږي چې ول یسجد سجدتين 2 سجدي دی وکي وهو جالس قبل التسلیم 2 سجدي دی وکي وهو جالس قبل التسلیم د دې روایت نه معلومیږي چې دا سجده ساو بعد قبل السلام دا او احناف مسلک مذهب دار سجده ساو بعد السلام دلته وای دا قبل السلام دا جواب دار چې تطبیق او توفیق په ما بین د احادیثو کې هغه ودا کې ممکن دي توفیق او تطبیق په مابین د چا کې په دې کې د هغه سجده چې قبل سلام دو که بعد سلام دا بعض حدیثو کې راځي سجده قبل سلام دو بعض حدیثو کې راځي سجده بعد السلام دا خدا کوم روایتو کې راځي چې سجده بعد السلام دا نو دا حمل کا پچا باندې په سجدي بعد السلام الاولي سجده بعد السلام دا سمانا بعد السلام الاولی چې خي طرف ته سلام وګرځي سلام اول نه بعد به سجده ساوه کې ځان به پوي کا ذکر دا بعد السلام الاول هم دغه محمل نه د دینه ما سوا دي د پاره بل محمل د دین نشتره بل باندې حمل کول نشي وکانه محکمان دا محکم شو او دا کمه وکړه دي چې سجده ساوه قبل السلام د احتمال لري سجده قبل السلام الاول دا قبل السلام ګور ورته قبل السلام الاول دا او احتمال لري چې سجده چې ده نو قبل السلام الثاني دا محکم شو نا محتمل شو چې کوم یو کې راځي بعد السلام مراد نه بعد السلام الاول دا هغه محکم دی احتمال پکې بل نشته هم دغه محمل دی چې کوم یو کې راځي قبل السلام د احتمال لري قبل السلام الاول او قبل السلام ثانی دا محتمل شو نو تب اولګيږي دا محتمل دا د انصراف وو کې چاته محکم تا چې دا سجده بعد السلام الاول دا رد محتمل وو کې چاته محکم تا هغه محکم دی قانون او قاعده دا چې محتمل بدا واپس کې رد کې چاته محکم تا او اختلاف به راغله په مراد د حدیث کې حسن بصری رحمه الله یو جماعت د علماو په ظاهر باندې حمل کړي دي د حدیث هغه تاسو په ظاهر باندې دی ویا منځ کون کې په مانده کې ولال د شک وک پته لګي ګوره دا شکل تکي سوچ او فکر ذهن زړه برابر نه دی مانځ کله یو تر منډي وي او کله سبل طرف ته دا دین منډي وي دې ته پته نه لګي ما زیاتواله کړي ک نقصان می کړي دي نو فلیس علیه الا سجدتين وهو جالس 2 سجدي به وکي سجده ساوي او دا پنا سبان دی وکي حسن بصری رحم الله چې ما زیاتواله کړي ما دې کې کمواله کړي امام مالک شافعی امام احمد رحم الله نور علماء وی حتا کا شک په مانده کې وک دی باندې بنا علی الیقین لازم دا بنا دې په یقین باندې وکي
ولی عمل بریشی په حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه باندې چې امام مسلم نما سوا نور روایت کړی دی. هغه حدیث دا دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا شک فی صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقنا. شک پریدا یقین باندې عملو کا ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. دغه حدیث باندې عمل وکا دغه حدیث باندې عمل دا سو وی امام شافعی رحم الله امام احمد رحم الله دی دا ویا او مونږ وایو نه سید الالقاء د چاو کا شک چې دنو دا لری کا ختم کا دا اوردوا یقین باندې عمل وکا خدا سجده چین چې کې دا بعد السلام کې وهو جالس بعد السلام عندنا امام شافعی رحم الله قبل السلام ویا فقها دالی کی یو سړی دی پته وته نه لګي مثلا چې ما درې رکعات کړي کا سلور کړي فقها بداو وس وګورا کدا اول زلی ساو کې دلی دینه مخ کې ساو شوی نه د استانف الصلات سر نه بمون راغلی دا صاحب د فتاوی خاقانی وی خاقانیه حقانیه نه الخاقانیه هغه دا وی که اول ځل ساووي سر نه راوګرځو سر نه راوګرځو نمونږ لیکو سړیو چې کله براغ مانده ته چې امام یو رکعت کړیو بس پای ته به تکي ولګول دیوال ته ډړه وهله قلار ون کینس نیت نه تړ کله چې امام منځ کو هغه نه اوچت شو بیا به ودرې مون بیا کولنو چا ورته دا ولې داسې کې هغه دا ګډ وډ مون مې نه خوخي چې سې امام پسې وکړو سزان ته یا ګډ وډ مونږ نه خوخي نو دا دې دا ګډ وډ مون باندې کې چې ساوشلې بلکې استانف الصلات خو چې اول ما صحابه دا اول ساوشوي اول ساوي نه سمانا ده یا معنا دا د چاول ساوشوي په دې ماند کې یا اول ساوشوي په دې کال کې یا اول ساوشوي د بلوغ نورسته چې کله باندې شوی نه یې ساوشوي یا اول ساوشوي په چا کې په عمر کې دغه یو ځل تحرم مکوا سوچ فکر چې کم دې دا مکوا او که تحرا سوچ فکر وکړو نو بیا د دې تحری باندې به عمل کوي که تحری په دې باندې راغلا چې ما 2 رکعات کړي دي کې دي ني تشهود دی وي سجده ساو دی وکي که تحری او شی باندې را نغلا نو عمل دې په عقل باندې کې د عقل متيقن دی عقل متيقن سحر مونږ یو رکعات می کړي کدو تحرا وکړو تحرا نشته دي سوچ فکر وکړ نشته نو عمل به بچا کوي عقل یو دو کې سوق دي یو دې په یو باندې به عمل کوي خو مناسب دا مسله دا نو دا سړی وي ما یو رکعت مونږ کړي خو چې یو رکعت کړي دي هغه نه بعد به کینی قاعده به وکي احتیاطا قاعده به وکي احتیاطا ول احتمال لري چې دا اخري قاعده او اخري قاعده څنګه ده فرض ده چې وینې کړه هم نه کیږي احتیاطا قاعده به وکي احتمال دا لري چې د 2 رکعات مونږ کړي دي قاعده په باندې دا فرض ده لکه بعد خل سوال کوي بیاغه کوم مونږ دي چې د هر رکعت نه ورسته قاعده هغه کوم مونږ دي چې هر رکعت نه ورسته قاعده ده یو د قصهر مونږ دي چې هر رکعت نه ورسته قصا وشلې چې یو رکعت مې کړي که 2 عمل په یقینو که یو قاعده وکا و چې شبر رکعاتو کا غیم سبه قاعده وکا 2 رکعات لري 2 قاعده یا د ماخام مونږ دي چې ما خام مونږ راغللې او ته ولګلې نو امام سره د یو رکعت ونیو سو ونیول یو رکعت اخري دی ونیو چې ودی نو یو رکعت اخري نو قاعده کې کنه کې ملا سره په قاعده کې کنه امام حضور ور دي هغه سره په قاعده کې او چې کله یو رکعت بلو کې نو به قاعده کې کنه چې ستا 2 رکعت به قاعده کې چې یو رکعت بلو کې به قاعده کې کنه نو هر رکعت نورس قاعده را لکرانه هر رکعت نورس قاعده دا مخکي د کشرانو طالبانو دا سوالونه وکوله بیا قرآن کریم کې کوم صورت ده
چې ټول پکې زور دی او پیش دی غړوندې دی یو پکې زیر دی یو او بیخي ټول قران کریم دا صورت راته وخی دا لاس په داسې تا ولا چې ته سورته بقره دا ال عمران دا به څومره سخت صورت نو هغه سورته اخلاص ده سر لم یلد دی یو زیر دی وینو ټول زورونو ټیکونه وی هغه کوم قران کریم کې کوم رکوع ده چې ټول رکوع یو آیات دی ټول رکوع یو آیات دی یو آیات نو هغه چې حافظانی نو هغه چې دا بس کم دی نو سورته مزمل اخري رکوع یو آیات دی یو رکوع ده عالمان سيكون منكم مرضى نو خبر وګدنی شیدې پورې کولا چې دلته هر رکعت د ورسره څنګه ده سجده ده وهو جالس قبل التسلیم دا دلیل د دې چې وخت د سجدي قبل التسلیم دی دا د چا مذهب دی امام شافعي سے مذهب دی امام ابو حنیفه امام ثوری وای د دې بعد السلام دی هغه د پاره دلیل د چا دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی ابو هريره روایت دی چې هغه مشهور حدیث د قصر چا کې ذوالیدین کې نو هغه روایت په دې معنی دال دي چې دلته قبل السلام ندا بلکې بعد السلام دا دکدا فإن كانت الركعات التي صلى خامسة شفعها بهاتين وإن كانت أغركات تاكل بعد شك رابعة دا سلورم ركعات وي فالسجدتان ترغيب للشيطان دا دوال سجدي دا سامون په دغه باندې سلو رکعات شو دا سجدي دي چې کړي ترغیب انداله پاره د اذلال د شیطان د پاره شوي شیطان په دې باندې غوسه کیږي غذلیل کیږي ارغام رغام توراب تویل کیږي ارغم الله انفه الله دې پز په خاور باندې خړکا معنا دارا چې دا سبب د چا دی د شیطان د ذلت د پاره دی نو الله تبارک وتعالى دا طریقه ګرځولې جبران د ماندستا تدارک د هغه جتا باندې انتباس راغله دا ارغام د چا د شیطان شو شیطان د الله د رحمت نه لري شو خائب شو خاسر شو او چې کوم دی دا پدی باندې خفکیږي د شیطان اوه وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن اسلم بن سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليستيقظ قد صلى ثلاثا يقوم ويكتب ركعه في سجوده ثم يجلس فيستشهد واذا قام فلم يبقى يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ثم ذكر معنا ثم يسلم دا سلام د خروج د پاره د ماندنا ثم ذکر معنا مالکن او به ذکر کړی دی معنا د حدیث د مالک حاصل دار چې د حدیث د یعقوب ابن عبد الرحمن دا په دوه سيزونو باندې مشتمل اول دار چې مونږ کی شک راغی ورسته د شک نه یقین راغی چې دا دریم رکعت دی نو درې رکعت شو دویم دار شک راغی یقین را نغه سره د شک نه بنا د په یقین باندې وکي بچاو کی یقین څه شری عقل یقین او حدیث د مالک هغه کې ذکر د امر ثانی راغله فقط نو دی وجه امام ابو داود په حدیث یعقوب کې امر اول چې کوم دی هغه نه بعد هغه پریخه دی نو امام هغه ذکر کړی دی په حدیث د یعقوب کې به د امر ثانی حواله ورکړي په حدیث د مالک باندې نو ذکر وای ثم ذکر به ذکر کړي امام ابو داود معنا د حدیث د مالک امر اول ذکر کړي دی د امر ثانی کای شک وو یقین را نغه سره د شک نه بنا د په یقین وږي د دې حواله په حدیث د مالک باندې ورکړي وایا قال ابو داود وكذلك رواه ومن ذلك ما سلم يسال وداود بن قيس وهشام بن سعد الا انه هشام ابن سعد دی ټول روایت کې د چا نزیت ابن اسلم نه د عطوان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه جدین روایت چې دینو دا نقل کړي دی خو لیکن مرسل روایت نقل کړي خو دومره دا هشام چې کوم دی نو دی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه ته رسول دی یعنی دی ذکر کړي ابو سعید خدری رضی الله عنه دی روایت مرسل نه ذکر کړي بلکې هشام یوازې روایت موصول ذکر کړي د دینه ما سوا ټول روایت مرسل ذکر کړي وایا وبه قال حدثنا نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن حسين بن ابي عبيدة بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في صلاه فشككت في ثلاث اربع اكبر
غالب ګمان دي دی وایا ثم سجدت سجدتين وانت جالس قبل ان تسلم ثم تشهدت ثم تسلم قال ابو داود ثم تسلمان وغنا بعد تسلمان وغنا ورستا تب سلام وګدې نو ظاهر کلام دال دې په دی باندې چې دا تسلیمتین بعد سجدتي ساوي دي تسلیمتین دا دوار بعد سجدتي ساوي دي ولم يقل به احد ظاهر دي نه معلومیږي ثم تسلما نو ظاهر کلام په دی باندې دال دې چې دا تسلیمتین دا ورسته سجده ساوي نه ده ولم يقل به احدنا قال ابو داود امام ابو دمانا دادا دا روایت د چا د عبد الواحد په کتب متداوله کې دا نه موجوده واختلف فی الكلام د اختلاف کړي د پچا کې په کلام کې خود دغه روایت د کسانو په کتب د حدیثو کې دا موجود نه ده امام ابو داود هم د اختلاف ذکر کړي نه ده خای مراد په دې سره هغه اختلاف د چې کوم روایت د محمد ابن فوزیل کې د خصیب نه راغلی دی هغه اختلاف ته اشاره کوي کړي دا اختلاف په کتب متداوله کې ذکر نه دی احدثتا تا تو یله کې بیا د سشلی پکیر دی نه ښه فلیقل کذوته درو جنح الرامی زنه بیا د سشی شک درته ور دی نه کې بیا خورې دې پکیر دی نو ګوره داسې یو غم غونې مراغه وای داسې پیسه وشو ته سوچ وسوسه درته چې ورته درو جن د سمکو چې یقیني بیا د شوی او ته نه 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 بیا د شی دا مکو الا ورته الا ما وجد ريحا بانفه الا فيما وجد ريحا بانفه او صوتا باذنه مراد دلته ګورا مارته ویلو دینه مراد تيقن ده مراد څه شری تيقن تینا مراد ده یقین دا نه ده یو سړی چې دین هغه په کار نه کوي خیشومي کار نه کوي نو هغه داس بنه دی او یا یو سړی د مثال اواز نوري کونده اواز نوري څه شری کونده نو هغه دا خو شرط نه چې اواز نوري نه مراد ته یقین دی وهذا دغه لفظ حدیث چا د ابان دی یعنی اختلاف کړي هشام ابان په لفظ حدیث کې دغه چې ما راوړې په دې کتاب کې دا لفظ د ابان دی عیاض ابن هلالنا عیاض ابن هلال او دا سید ابن حبان کې دا په ثقاتو کې ذکر دی چې دا عیاض ابن هلال دی قال الاوزاعي وایا عیاض ابن ابي زهير وبه قال حدثنا قال ابي وقال كان من شاب ابي سلمة بن عبد الرحمن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه شيء فلبس عليه اختلاط را ولي په دې باندې نو اذا قام دا ذکر د قیام په اعتبار د غالب سره ده دا سينه چې په ولاړه شیطان ردی په ناس څنګه ردی په هر حالت کې شیطان راځي او شیطان د الفلام الشیطان کې د جن زپاره ده یا د الفلام د عهد ذهنی د پاره ده احتمال د جنس لري احتمال د عهد ذهنی لري سمانا یا تن ابلیس مراد ده یا تن هغه شیطان مراد ده چې کوم مسلط دی په منځ کوونکو باندې چې دی گمراه کوي دغه تن مراد ده یا تن بعینه دغه ابلیس تن مراد ده نو څه چل وکي فلبس اختلاط حتى لا يدري كم صلى فليسجد سجدتين وجوبا پنید جمهور باندې امام شافعی سے وی دا دو سجدی دا مستحب دی زادا دا محمد ابن عبد الله ابن مسلم دې ذات والے کړه په حدیث مالک و غیره باندې د الفاظیات کړي وایا قال ویلی دی دا اسحاق په خپل حدیث کې فلیذ سجدتین قبل ان يسلم ثم يسلم بعد التسلیم چې سجده ساو پس سلام نه غوړا وایا
بعد ما یسلما ورست دینی بعد ما یسلمو ورست دینه چې سلام وګړي دا حدیث موافق دی د مذهب د احناف سره چې تجسا څنګه ده بعد السلام اے بل حدیث روایت د عمران ابن حسین رضی الله عنه راغله دی هغه دوی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين بعد ما سلم ثم تشهد ثم سلم صاحب د مصابيح وی رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب حديث حسن غريب ابن حجر هغه داوي دلته داروي متفرد ده دا زیادت د تشهود کړي دي مع مخالفت لبقيه الروات باقي روات دا زیادت نه کړي او دي چې دنو زیادت هغه دا کړي دي سره د کثرت د دي حفظ دي اتقان دي نور نه کړي او دغه دي متفرد دي او دا دغه مرتبه ته نشي کوم د حفاظ مرتبه ده هغه د تشهود زیادت نه کړي من ورته وایي متقرر او ثابت دادا قاعده کلیه دادا چې زیادت الثقه مقبوله زیادت ثقه دا مقبول نور روایاتو کې تعارض تشهود د پار نشتر لا نفيا ولا اثباتا خدلته مثبت شو او قانون قاعده به دادا والمثبت مقدم على النافي مثبت په نافي باندې دا مقدم او امام بیهقی نور روایت کړی هغه ولا اختلاف فی رفع و وقفه دا اختلاف پر رفع و وقف کې راغلی دا موزر نه دی و ځکه دا روایت کا موقوف دی خدا سے روایت موقوف دا په حکم د مرفوع کی وی ځکه یو جماعت د متأخرین او شوافع هغه په دې حدیث باندې عمل دا کړی دی باندې عمل کړی موږ تشهود په مابین سجدا او کې دا مندوب ده او بل متقرر په اصول کې دادا چې ته امام ترمذی خو دې حدیث ته غریب ویل دي موږ متقرر ثابت دادا چې غرابت دا منافی د صحت او د حسن سره حسن سره نه دی نو دی وجه امام ترمذی ری موري حسن غریب امدارنګ امام ترمذی صحیح غریب د اطلاق د ضعیف په دی باندې دا غیر صحیح دی ابن حجر رحمه الله غریب ویلی به اطلاق د ضعف په کړه موږ د حسن او د غریب او د صحیح عریف په مابین کې منافات دا نشته دی بعد په بیان هغه چا کې چې ودرې د دوه رکعاتونو نو تشهود ونه ویا دوه رکعاتونه او ودرې د تشهود ته پات شو وایا بعد ذلك ورسره وایا بمعنى اسناده یعنی اسناد د حدیث زهری او متن دی چې کوم په طریقې د شعیب او د مالک باندې راغله متحدان معنن متحد دی اگر کې اختلاف په الفاظو کې راغله دی نو کداوی وکانه من نوای زمنګ متشهد فی قیامه سمانا معنا دا د مطلب دا دی چې کله پیغمبر علی السلام مبارک د رکعاتې نو ودرېدلو دو رکعات مونږ دی وکړو ودرېدل د تشهود نه ساو شو تشهود پرې خدل چې پرې خدل نو بعض کسانو تشهود په قیام کې ویلې پر رکعت ثالثه کې دریم رکعت چې پورته ځای تشهود پاتې په ولاړه باندې تشهود ویلې په دریم رکعت کې تشهود ویلې وایا باب دې په بیان ته وایي چې هیر شي چې تشهود وي او هو جالس فی حالت الجلوس په حالت د چا کې جلوس کې تشهود وي په حالت د جلوس کې سمانه اوس دا سړی دی یا با ولال نه دی هغه نه مخ کې ورته په یاد شو لکه تشهود در نه پاتې دی دوه رکعات مونږ دی وکړه خو تشهود دی خو نه قاعده دی نه په وچت یا به ورته دا خبره یاد شي بعدما استوى قائما بعدما استوى قائما سمانا یا به قبل ان يستوي قائما قبل ان يستوي قائما او یا بعدما ان يستوي قائما یا اغه دې
ولاړ نه دی نیغ خبره یاده شو ورته یا نیغ ودرېدل هغې نه بعد خبره یاده شو د دې ترجمه الباب او د مخکې ترجمه الباب کې فرق دا دی چې مخکې ترجمه الباب کې حکم د هغه چا ذکر کړی ثم تذکرا چې سړی ته خبره یاده شوه چې دینه خبره یې رشي بعد ما قام ودرېدل خبره یاده شوه لکه تشهد تر نه پاتې شو دې ترجمه الباب کې ذکر د حکم د هغه چا دی چې تذکر قبل ما استوى قائما وبعد ما استوى یا یاد شو ورته ښه ولاړ نه دی تشهد یاد شو یا ښه ودرېدل نیغ هغې نه بعد تشهد ورته دا یاد شو نو اوس به څه کوي واپس کېږي که نه واپس کېږي وایه وبه قال حدثنا حسن بن عامر عن عبد الله بن وليد عن سفيان عن جابر قال حدثنا معاويه بن شبيب الاحمسي وعن قيس بن ابي حازم عن معاويه بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الامام في ركعتين چې کله امام پورته شو په رکعتين کې فإن ذكر کیا چې قبل ان يستوي قائما فليجلس کیدنی فإن استوى قائما فلا يجلس ذکرني ويسجد سجدتي سهو دا سړی و سجده سهو کې اذا قام الامام قام الامام سمانا شروع په قیام کې وکړه د دې په معنا کې منفرد فی رکعتین دی ثلاثی دی یا رباعی چې دی نو هغه مونږ مخکې لدی نه چې دا کینی او تشهود وي د تشهد او د چا د ناستنا د هغې نه مخکې خبره تشهد نه دی ویلې ناس نه دی نو اوس وګوره که چېرته دا خبره ورته یاده شوه چې ما باندې باقي مونځ پاتې دی قبل ان یستوي قائما ولاړ نه دی لکه مونځ در باندې پاتې و چې اس ولاړ نه دی برابره خبره د قیام ته اقرب یو که قعود ته اقرب یو ظاهر روایت دا دی د امام ابن همام داغي مسلک و مذهبدار نو فلیجلس دا د کینی بیته واپس دي شي چې نه ولاړ نه دی بیته واپس شي سجده ساوا پېشته که نشته دی په دې کې دوه اختلاف د مشایخو دی بعض علما وایي سجده ساوا پې باندې نشته دی سجده ساوا دا پې نشته ذکر د دې دا فعل يعد قياما وقان قعودا او بعض وینا سجده ساوا په باندې شتا سجده ساوا دا په باندې شته دي او بعض وی سجده ساوا په باندې نشته دي سجده ساوا باندې او که قیام ته اقرب او نو بیت وا بیم چې دینو ولا نو نیر قیام ته اقرب هم واپس دي که قعود ته اقرب هم واپس دي شي فليجلس وس دا دې کچې ته دا ودرېدل دا سړی قاعده ته نه پاتې شو لاړ نه ودرېدل نو کېدی نه بیترې نه واپس کیږي ولی ځکه لاړ قیام ته قیام فرض کی شروع وکړه او بیت فرض ماته او بیت واپس قاعده ته راځي قاعده چې دنو ناس ته واجب ده او فرض فریګری نو دل ته راځي چاته واجب ته راځي فرض مات کا واجب ته بیت واپس کیږي نه نو سبقي ويسجد سجدتي السهو سجده سهو کی تر د واجب راغه چې قاعده اوله او کدا خنیغ ادری د لاغې نه بعد واپس مونږ پاسې دیږي ولی ځکه پورا جنایت یو پورا سو کړ جنایت پورا جنایت څنګه وک فرض مات کړ شروع کې کړي دا د هغه وجه نه مات کړ چې هغه فرض نه دی فرض پرې خل او هغه سید کې شروع کړ چې هغه فرض نه او کدا سړی ادری دل په مونږ رباعي کې سلو رکعاتي مونږ 15 رکعات ده او یا دا سړی کېنسه د وروسته د دینه چې د دریم رکعت نه سر پورته که په قاعده باندې کېنسه یا د ماښام مونږ درې رکعت وکړ سړی څلورم رکعت ته پورته شو او یا سبا مونږ سړی د اول رکعت نه پورته شو کېنسه دن په دې ټولو صورتونو کې سجده سهو په مجرد قیام باندې واجب یا باغ چې کوم ولال دی یا چې ناس ته سجده سهو به لازم ولې ځکه تاخير پرده کې راغی قیام پرده او تکینه سره دریم رکعت نه بعد ما خام نه بعد یو رکعت باندې کینه سره قیام پرده تاخير دی په پردو کې وو
او نو تا باندې سجده ساوا دا لازم ده او په بعض صورتونو کې ترک د واجب دی وک نو تا باندې سجده ساوا دا لازم ده ودرېدلې نو قیام تاخير د رکن دی وک چې قیام دی په صورت د قعود کې پای ناس وي ته کې نه نسل لاړې بره پورته شوي نو تر د واجب دی وک سجده ساوا پتا باندې دا واجب ده وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر البشري قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا المسعودي وعن زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في ركعتين قال سبحان الله قال سبحان الله فنهض في ركعتين قام بعدما صلى ركعتين نساوى شد قعود نكين نسدل فقلنا من قويلي سبحان الله قال سبحان الله من اشاره ورته وکړه تسبیح باندې ناس ته چې کینا لتركه الجلوس فلما انصرف دماغنا وایا قال ابو داود غرض امام ابو داود په دې قول باندې تقویت د دې چې سجده ساوا بعد السلام دا چې یو سړی کینی د رکعتین نه جلوس سهون فریدي احتمال لري چې دلته غرض تقویت د روایت د مسعودی دا او ترجیح ورکی پر روایت د چا باندې جعفر جعفی باندې هغه ته ترجیح ورکی وردا روایت د مسعودی دی د دې ته ترجیح نو دا ورکی پر روایت د چا باندې د هغه د روایت د مسعودی ترجیح ورکی پر روایت د جابر جعفی باندې هغه ته ترجیح ورکی ولی مخکې روایت ته وګوره روایت د جابر رضی الله عنه راغله هغه جابر چې دنو روایت کې د چانه مغیره ابن شعبہ هغه دا قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی او مسعودی روایت کړي په حدیث کې د مغیره ابن شعبہ نه دا فعل د نبی علیہ السلام دی نو ترجیح امام مصنف ور کوي روایت د ابن بن ابي ليلى باندې ابو عبيس باندې ترجیح ور کوي روایت د چاته مسعودی ته چې راجی په دې کې فعل د مغیره دی او فعل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی فعل د چا دی د مغیره دی او راجح پکې فعل د چا دی د پیغمبر علی السلام دی نو مسعودی روایت ترجیح ورکی په چا باندې په جابر جعفی باندې آیا عبتا بذلك دیو فتور کل سجده سا و بعد السلام دا آیا بعد ما سلموا كلهم حدثنيه نو دی وجنا دی ټولو چې دینو دا روایت کړي متفقون دی ټول اتفاق موجود دی په معنا د چا کې د سند کې آیا بعد ما يدن احناف مسلك مذهب ده ولم يذكر عن ابيه پس روایت وګوره قال وی عمر د عمر سوق ده د عمر ابن عثمان ده ولک عمر ابن عثمان نه پیژنما د امام ابو داود استاد سر د حدیث ته وګوره نه د ذکر کړي عن ابيه غیر د چانه د عمر ابن عثمان نه هغه روایت کې قال عمر ويا وحده عن ابيه عن ثوبان الترويد راغله د عبد الرحمن ابن جبير ابن نفيرنا عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي پکې ذکر کړي نه ده ها تشهودم پکې شتري تسلیمم پکې شتري وایا انصراف د خود د جمعان بعد الفراغ من الصلاه قبل الرجال من الصلاه سړو نه مخکي خدي و جمعات نه هغه وخت زمانہ ده اوس خدي نشي تللې کنه خدي تللې نشي جمعات ته د عبادت د پاره د فساد زمانہ ده د فتنه زمانہ ده د موبایل زمانہ ده وایا ان ذلك دا مکه چې نو کای مالی د پاره ده ينفذ النساء
چې کوم لاړ شي هغه خدي چې کوم موجود دي چې دا خدي خلاص شي مزاحمت رجالنا قبل الرجال مزاحمت ر نشي مزاحمت ر نشي د سړو او د چا د خدو په مابین کې وایا انصراف د مانځ نه څنګه دی مانځ نه بسنګ ګرځي اے پر منځو کې کوم طرف بده خي طرف ته بده ګس طرف ته بده مخکې دي کورسته خبره مسله ته رشي وا زیته ګوره چې کوم طرف ته ستالاري هغه طرف ته لاړ مخکې لاري مخکې لاړ شه میرا بلو دي خي طرف ته لاړ شه ګس طرف ته کشاته زیوی شاته لاړ شه هډیر بشاته زور نه کی وای وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة عن سمير بن حرب عن قبيصة بن حرب رجل من تويداد توي قبلي وسړی د خپل نوم یزید ابن عدی ابن قنافه الطوایی کوفی دی طوایی کوفی د عن ابيه هغه د پلان روایت کې چې دا حلب الطوایی دی دته حلب وي دا چې د لقب پیوانه غالب شي او خپل نوم عادی دی خو حلب باندې مشهور ځکه دا لقب په باندې څنګه دی غالب دی با سړی داسي چې لقب یو نوم په باندې څنګه شي هغه غالب شي سم نومي وي نو په باندې غالب شي زمونږ گاون کې والک دی نو خل ورته اټو وي خپل نوم سنان سنان اوس خنوم دی سنان ابن سلمہ ابن محبق صحابي دی اصحاب بابا چې ورته وي دې سنان نوم خنوم دی اوس مشهور په اټو دی یو بل سړی دی هغه محمد ایاز نوم دی ودا خنوم دی هغه په خډلې باندې مشهور خډلې بچشته وایا انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف عن شقيه عن شقيه يعني نبی رسول الله خي طرف تم ګرځیدل او چاته ګس طرف تم ګرځیدل وایا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عطاء بن مسعود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا يجعل احدكم نفسا شيطان من صلاته لا يصرف الا عن يمينه الا عن يمينه چې خامخا خي طرف ته چې دنو دا ګرځي جانب د یمین نه سوچ دا عقیده لري خي طرف ته ګرځیدل شته چپ طرف ته نشته دا متابعداري د شیطان وکړه په اعتقاد کې حقیقت کې د کدا حق نه دی بلکې چپ طرف ته ګرځیدل شته وایا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عن شماله قال وما اتيت المدينه بعد سماع هذا الحديث دې حدیث اوردل نو ورسته مدینه منوره ته راغلم وایا منازل نه مراد حجرات د نساء او د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک دی عن يساره دا دلالت کوي په کمال اطلاع دراوی په احوال د پیغمبر علی صلوات و سلام باندې او د دین دا مسله معلومه شو سوچ اصرار کې په امر مندوب باندې دا عزم ګرځي عمل پر سب باندې نه کوي نو دا سده عزم ګرځي دا فرض او واجب ګرځي فقط اصاب منه الشیطان من الاضلال ګوردا سي مخوا د هر یو خپل مرتبه ده د اختلاف دا سره راغله منګه فرض نه واجب جوړو واجب نه سنت نه مستحب مباح نه چې دینو هغه جوړو مکروه جوړو مکروه نه مباح جوړو مباح نه مستحب نه سنت نه واجب نه فرض ځکه کار ګډوډ شي د هر یو خپل مرتبه ده اوس دعا مستحب ده څوک ورته فرض وي او بعد ورته بدعت وي خبره ورانه نه بدعت ده نه فرض ده نه واجب ده بلکې مستحب ده ودی کړه ثواب ده کو دې نه عذاب نشته مثلا پټکې را وهله دا سنت ده بعد ورته بالکل فرض مرتبه ور کوي هغه چې پټکې دې نه مونږ دی وکنه مونږ دی نکېږي او بعد به دا سه پټکې تر کړه دي چې هغه ټول عمر چې خدای پیدا کړي 2.5 کال کې پټکې افسر نه په کول باندې عمل کوي په کول په سره او بل پټکې د سره په سره نه نو دی باندې عمل کوي ور دواړه ناروا کار د کونډې زوی څخه گویا مسلمانه کله خو سروا اختر کې سروا جمعې مانځي کې سروا دل کله خو سروا یو ځای نه یو ځای کې خو په سر کله خو په سر کنه نبی له سلام په سر کړه ثواب ډیر دی د دومره تر کړه دی خبره خراب شو کنه شو وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك شهيدا نبی له سلام امت دا معتدل امت دی نه پکې فراش ته نه تفریش تره چې اعتدال باندې روان اختلاف بني چې اعتدال د پری خو د اختلاف بخامه غزګي راضي نو وګورا نو دل تک کله تر رخصت باندې چې دنو عمل کوا علي رضی الله عنه فرمایي اذا كان له حاجه النبي صلى الله عليه وسلم حاجه عن يمينه اخذ عن يمينه وان كان عن يساره حاجه النبي صلى الله عليه وسلم چپ طرف تتللا نو فقلت وما اويلي اذا كان المصلي حاجه چې مصلي حاجت وجاده جانب د حاجت توزي چې کم طرف ته ضرورت
فنستوى جانبه دواړه طرفونه برابر دي فینصرف الى ای جانب شاء یمین اولاد بیا هم ځکه یمین چې کوم نبی رسول الله کان یحب التیامن فی کل شیء یمین نبی رسول الله ورکولا او نبی رسول الله دواړه یکی طرف هم ګرځیدل دي ګس طرف هم ګرځیدل دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مخکم تللی نبی علیہ السلام وروسته راغلی چې کم طرف ته تا ته اسانه وه هغه طرف ته وګرځي په دین کې وسعت دی په دین کې کولاواله دی په دین کې وضیقته تنګستیا دا نه پیدا کړي یسرو ولا تعسروا ثاني په دین کې راواله سختی په دین کې م پیدا کوم او دا مو وایا هه مړه پټکی څه شی دی وی پټکی مونږ نه کیږي نو ته ورته دا پتوک در باندې او باسه ما زی در باندې باسم مونږ دي نه کیږي ګوري کی کنه پرتوک جنی مونږ نه کیږي او کمیز مونږ کیږي کنه نو دا خو خبره نه ده چې ولې به پټکی مونږ نه ګولې به پرتوک مونږ نه کیږي به پرتوک ولې نه باس نه دا غلطه خبره ده چې به پټکی ولې مونږ نه کی سرتور سری مونږ نه کی ولې نه کی به خي سر دې سرتوري مونږ کی او داړي مونډانه والا مونږ نه کی ولې نه کی خودونه دې مکروه تحریمی دي خبره دغه کې دا چې افراط تفرید نه کار و نخلي اختلاف د سره شته دي چې اصلي مسله هر سړی پدی پیږي هر سړی حق هر سړی ته معلومي د چا پټي جنجال دی دا دکان دی چا د پیسو دی هر چا خپل معلوم دی چې دې کې می حق شته او کنهشته هر عالم ته دا پته شته دا حق دی نه حق دی خو کله کله په ضد باندې ودرېږي شیطان په خبره باندې عمل وکي په خپل مسلې باندې کلک چې دین ودرېږي ولاړی بس اختلاف وشي باب دې پدې کې چې سړی نوافل منځ کوي په کور کې کوا کور نه مقبره ما جوړه وګوره وایا اجعلوا في بيوتكم من صلاه وګرځي په کورونو کې د منځونو استاسونه لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تتخذوها قبورا دا کورونه چې د نو قبرونو مګرځوي لا تجعلوا مګرځي بيوت چې په شان د قبرونو په شان د مګرځوي في بيوتكم من صلاتكم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم وګرځوي دا صلات مفعول اول د بيوت مفعول ثاني دي خود اهتمام بشان البيوت دا مخکې شوی دی معنا حق داري چې کور ته حصہ ورکړه د طاعتنا کور منور کا دې کې اعمال عبادت وکړه دا قبرونو په شان ته مگر دا چې دا صالح د مانده د فارستان نه دی ولا تتخذوا قبور چې مون پکې نه کې لکه مقابر کې مون کې د دې تشبيه ورکړي دا مکان چې خالی وي د عبادت نه د مقبره سره ځکه د دې انسان غافل دی مړه ته نه غافل یا معنا دار چې مگر یو مطلب شو کور نه مقبره مجر عبادت پکې نه کنه نوافل کوا سنن پکې کوا کنور سنت الته کې سار سنت کور کې کوا نوافل کوا عبادت پکې کوا کورونه منور شي یا دا مگر دا کورونه خپل مواتن دنا کور دې د خو مگر د قلار پکې پروتي لا تصلون فيها من پکې نه کې فإن نوم اخو الموت ذکر دا نوم اخو الموت دغه حدیث کې راځي یو ذاکر الله دی او بل غیر ذاکر الله دی مثال د حي او د میت په شان ساکن فی البیوت و ساکن فی القبور دا دواړه یو شی دي دا غدي چې مون په کور کې نه کوي دا د څه دی دا ګرځول په منځله د قبر دا ځان ګرځول په منځله د میت دا څه مکا چې ته ودی او ځان دې څه ګرځل لکه مړ او کور دې داسې ګرځل لکه قبر کې چې مړې پروت نوافل کوا عبادت کوا سنن کوا سحر سنت دا کوا او سوګي معنا دا د درېما چې مدفن کوا په کورونو کې مړی په کورونو کې مدفن کوا ولی دې د پاره چې پتا سو باندې معاش تاسو ماوا تاسو زه دا در باندې تک نشی لا تتخذوا بيوتكم مقابر هر پلار دې رشتہ دار دې خپلوان دې ګران دې کور کې دفن کا یا وخرا دې مسیان دې ریشي ودا سوق دې نه کوي موږ دا پلار نه بل قمه کړلو کور په تنگ شي کنه کور میان کې دفن کړي دي مولانا تاسو کې څه چلو کو سلیو نیم سال کې اکاله په وخت دي یا واره کې بس واره کې د پاسه بیلیټرین جوړ کی نو دغه خدای کده مقبره کې دفن کې خدای مقبره کې خدای عام زی مقبره د التبه چې دنو هغه دفن کی
بیا به آخري ته تنګ شي لا تتخذوا بیوتکم مقابر دا مه کوه چې ته یو پټي کې ښخ کې بیا وخت تېرېږي پټی وګرځي هغه اوار کړي ځکه اوار دی کې بیا هم پټی خو دی خو کور کې خو د سره مه کوه که نقشه کې پې لیټرین راغی او که دیوال راغی هر څه راغی بیا به پرې راغلی داسې مه کوه عام مقبرو کې مړي دفن کول خښول دا پکار دي دا بعضې علما دی یو ځای که تعین کې مدرسه کې یو ځای کې بیا دا صحیح دی ځکه وخت تېرېدلو باندې بیا داسې شي دا هغه کېږي نو داسې که څومره کولاو ځي یو زمانه وخت را دي تنګېږي بل د دې سړي حیثیت نه خلص خبر چې دا د کم حیثیت والا سړی دلته څنګه دفن شوی دا هغه خلکو ته به د دې معلومات نه کېږي تېر شي تا ته د غور نه کو د مخکې نه که د هغې حیثیت څه معلوم دی چې څنګه حیثیت خلک نو دې وجې نه عام مقبرو کې هغې کې دفن کول چې دی نو دا پکار نو اوس افضل نوافل دا په کور کې دي ځکه حدیث د مسلم دی افضل صلات المرء او امام نووي او جمهور علما ائمه ثلاثه وی نوافل مطلقاً رواتب دي که غیر رواتب دي دا په کور کې دویم قولانه نه کول په جمعات کې دا افضل دی کول په جمعات کې افضل دی امام مالک امام ثوری رحمه الله وی ورځ په جمعات کې افضل دی شپې په کور کې افضل دی دی به تطبیق کړی دی ورځ نوافل په جمعات کې افضل دی شپې بچا کې په کور کې افضل دی او بعض علما وایي که دا سړی سست دی په کور کې نو فل مسجد افضل کور کې سست دی نشي کولی یا کور کې زمینه برابره نه ده او پیغمبر علیه السلام بعض نوافل جمعات کې کړي بیان د جواز لپاره او بیا جمعات کې که نه بیا هم بعضې نوافل به کې تحیت المسجد خو به کې بعضې منځونه هغه به دا کې یا رکعتین بعد المغرب پیغمبر علیہ السلام دا په جمعات کې هغه دا کړي دي وایا وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن ابراهيم بن ابي النبي عن ابي عن مسلم بن سعد بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه المرء في بيته افضل من صلاته في منزله غير المكتوبه باب من صلى لغير القبله ثم عليها باب دې په بیان دا غچا کې چې هغه مونږ کو بغیر د قبله نه مونږ یو کا قبله نه ما سوا مونږ یو ولګه قبله نه ما سوا څنګه مونږ یو کا سړی ودی چې ویو شو بغیر د قبله نه ودی سړی چې ودی شي ویو شي سوچ برابرۍ نه بغیر د قبله نه ودی یا یو سړی یو دې ته لاړ ناشنا نه څنګه دی ناشنا دی هغه ته قبله معلومات نه کی دغه مثلا ستا کله ستا علاقه داس ده ته همیشه غره ته ولاړې موږ کی چې ته ولاړې غره ته ولاړې یو کلی علاقې ته لاړې چې هغه کلی دلته دی دی دا لاندې خوړ دی دی کې کلی دی چې ته اوس ولاړې موږ کې لاندې خوړ ته چې دا څه قصه شو دا قبله کومه ده قبله خو باید دا چې تاسو معلومات نشته چې قبله دسه ده ته چې راځار دی خو غره ته موږ کومه راځه دی غره طرف ته ودرې نو معلومات نه کیږي طهارا مون لیوکل غیر د قبله تا نو د دې مسله دا ته به طهارا وکي چې کم طرف ته میلان وی د غور نو رستا هغه طرف ته رخ کا سوچ پکې روکه د قبله به کم طرف مرته وګوره نخکاری چشمه وچو وګوره خو یاره کم طرف ته به د قبله وی یاره دې طرف ته دا طهارا وکي کمانده کې تانه طهارا بدل شوا بل طرف ته وګرځا حتی ټول جوانب ته ګرځې دي شي دې طرف ته ودرې رواله کدا سي قبله نه دې طرف ته وې دې طرف ودرېګا داسې دې طرف ودرېګا داسې دې طرف وې لکم دغه مخ کې نه سيو به ته دې طرف ته ودرېګا ټول جوانب ته کې دي شي طهارا کولش حتی جوانب اربعو ته ګرځې دي شي دا پنې د احناف حنابلو باندې امام مالک رحم الله وی کدا مون دی بغیر د قبله نه وکهنا بلوی احناف وی دا مون دی وشو امام مالک رحم الله وی اعاده په وخت کې کیا لا بعد الوقت کوم دی بغیر د قبله نه کړي ورسته پته ولګله ملاسه مون دی کوم دی وکدا سي ولګدا خو شمال دی قبله داسه دا امام مالک رحم الله به ته واپس کې دې ته مون را ګرځي
امام شافعی رحم الله وی وجوب د اعاده د اصح قول امام شافعی رحم الله له دویم قول امام شافعی عدم اعاده دا امام نووي وی امام شافعی رحم الله صحیح قول دار چې عدم اعاده دا احناف حنابلہ وی اعاده نشته ده مونږ دی وشو او دا تحویل د قبله دا چې شوی دی نبی له صلوات و سلام قبله تحویل شوی دی دا په کوم وخت کې شوی دلته تحویل د قبله په سنن ابي داود کې قصه چې راغلي د صلات فجر دا سحر ماند کې تحویل د قبله شوی امام بخاری امام مسلم رحم الله وی صلات فجر دی او بل دویمه قصه راغلی دا په بخاری مسلم ترمذی کې او تحویل د قبله په صلات عصر کې شوی دی یہ کوئی چیته شوی صلات فجر کې او بل ته تحویل د قبله څه وخت کې شوی صلات عصر کې ته د دې په مابین کې تعارض نشته دی تعارض نشته ولی زکه وجدا د قصه د صلات عصر چې راغلی دا په مسجد د بنو حارثه و کې راغلی دا په داخل د مدینه منوره کې دی او دا قصه د صلات فجر چې راغلی دا په مسجد قباء کې دا خارج د مدینه منوره دی خبر چې داخل د مدینه منوره ته اول ورسید په مازیګر مانده کې او د قباء مقام ته چې دنو اطلاع سبا ته ورسید لا نو هغه تعویل د قبله چې وکنو سبا ته وکړو تعارض تضاد نشته دی یو کې راځي مازیګر او بل وی ماخام اس تعارض تضاد نشته ځکه تعارض تضاد نشته چې الته سبا ته اطلاع ورسید او دلته مغورت باندې اطلاع دا ورسید اوس مسله دا ده تحویل د قبله پیغمبر علیه السلام په کوم وخت کې وکړ په میند مانځه کې وکړ کاول دی وکړ رشید احمد گنگوهی رحمه الله رائے دادا چې خارج د مانځه نبی علیہ السلام تحویل حکم دارانه او چې چا ویل دي تحویل د قبله په میند مانځه کې شی فقط غلطه امام سیوطی رائے هم دادا لیکن مشهور د شراح رائے دادا چې تحویل د قبله په وسط د صلات کې شوی په میند مانځه کې تحویل د قبله دا شوی دویمه مسله داره چې تحویل د قبله په میند مانځه کې شدا کم منځو جمعات کم جمعاتو منځ کم منځ دلته روایت مختلف راغلي ظاهر حدیث نه معلومیږي د ماسپخین منځو او ماسپخین منځ محمد ابن سعد او دا په مسجد نبوي کې شوی او ماسپخین منځو او 2 رکعات منځ وکړه هغه نه بعد تحویل د قبله حکم نازل شو میند کې شوی دی ماسپخین منځو مسجد نبوي او 2 رکعات منځ وکړه باقی 2 رکعاتو کې تحویل د قبله راغی اسو وینا نبی رسول الله سلام تلو زیارت د ام بشر د پاره بنو سلمہ او ته تلو هغه دعوت د طعام کړي وو وخت د ماسپخین وخت هغه دعوت د طعام کړو نبی رسول الله بنو سلمہ او ته تلو دا مشغول په مانځ کې 2 رکعات طرف ته بیت المقدس ته مونږ کړو هغه نه بعد حکم د تعویل راغی دغه جمعات چې بنو سلمہ وکړي دي ته وس مسجد د قبلتین ویل کېږي مسجد القبلتين ویلکی ولی ځکه 2 رکعات مون بیت المقدس ته شوی او 2 رکعات مون په بیت الله ته شوی نه دغه جمعات کې شوی نو دې کې اختلاف درېمه مسله دا ده د تحویل خبر چا راوړي چې صحابه دلې کم تر والا د تحویل د قبله شوی شابه وګرځي دا تحویل د قبله خبر چې راوړي د عباد ابن بشر راجح دار دویم قول دار د عباد ابن نهیکو یا عباد ابن بشر دی خبر راوړي او څلورمه مسله دا ده چې نسخ د قطعی حکم په خبر واحد څنګه وشو قطعی حکم دی ټول بیت المقدس ته مونږ کوا یو صحابي راغی شابه تحویل د قبله وکي قطعی حکم په خبر واحد څنګه منسوخ نو ته جواب وکا هغه دار چې خبر واحد محتب بالقرائن ده دا په قرائنو باندې چې دنو محتب دي دا یقین پیدا کوي نو دی وجه نسخه د قطعی په خبر واحد نه ده بلکې نسخه د قطعی د پچا باندې
په قطعي باندې نسخ د قطعي د بچا باندې په قطعي باندې او اوس یا مونږ وایو د صحابه په دور زمانه کې نسخ د قطعي په خبر واحد باندې دا جائز و د صحابه په دور زمانه کې نسخ د قطعي په خبر واحد باندې دا جائز و پنځمه مسله کیفیت د استدارې ده د استداره څنګه وشو په کوم طریقه باندې وشو نو پدې کې امام طبرانی رحم الله وای خزه زید چاته سړو تلاړي سړی زید خزو تراغلو ځکه بیت المقدس چې کوم دی دا مقابل د مکه مکرمه کې بیت المقدس جان چې دینو د جانب د شمال د مدینه منوره او په جنوب د مکه کې مسجد د چا بیت المقدس دا مقابل د مکه مکرمه بیت المقدس د جانب د مدینه منوره جانب د شمال طرف ته راځي په شمال طرف باندې خاص شمال طرف باندې دی او مکه مکرمه چا طرف ته جنوب طرف ته دا څه فرض کړه مدینه منوره ده دا څنګه ده بیت المقدس چې دنو شمال طرف ته دی او بیت الله چا طرف ته دی جنوب طرف ته دی وستو شو تحویل شو حادثه ولال دي سپونه اول سب د چا دی سړو دی بیا سب د چا دی خود دی و چې دی خواته مونږ کې اول سب د چای نو چې قبله کې نو خزي برېشي سړو زیاته او سړی ولال دي چا زیاته خود زیاته ځکه کدا سه نه کې بیا خو خزي مخ کې راځي سړی شاته راځي ناغوي خزي سړو زیاته لاړ سړی د چاته خود زیاته لاړ او کته دا خو عمل کثیر دی ا دې نه سړی راځي خود ته خود سړی زیاته راځي دا خو عمل کثیر دی مونږ دا مخ کې د تحریم د عمل کثیر یو او یا د مصلحت د مانده د پاره مصلحت د چا مانده د پاره او دا نسخه چې د 2 یا 3 مرتبه د تحویل د قبله شوی بیت الله ته مونږ اغه نه بعد بیت المقدس ته اغه نه واپس پیته چاته بیت الله ته او وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن ثابت بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الايه ووجد لك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فمر رجل من بني سلمة فناداهم قومه في صلاه الفجر نحو بيت المقدس دلته صلاه الفجر راغی وایا الا ان القبله قد حولت الى الكعبه مرتين قال فمالوا كما هم فمالون انصرفوا كما كانوا راكعين كما هم ركون الكعبة نبيت الله تأغل الله اللهم صل